نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه دا ارشاد نقل کړی دی چې قرآن شریف کې یو سورت د 13 آیاتونو داسې دی چې هغه د خپل ویونکي د پاره شفاعت کوي تر دې چې د هغه بخنه وکړي او د هغه صورت چې دی هغه تبارک الذی دی. دا صورت تبارک الذی متعلق هم یو روایت کې د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم ارشاد راغلی دی چې زما زړه غواړي چې دا صورت د هر مؤمن په زړه کې وي. یو روایت کې دی چې چا سورت تبارک الذی او سورت الف لام میم سجده د ماخام او د ماسوتن په منځ کې ولوستل گویا هغه د لیلۃ القدر شپه په عبادت کې ورونه کړه. یو روایت کې دی چې د دوانه سورتونه اویل هغه د پاره او یا نیکی ولیکل شوی او یا بدای تری لری کړی شوی. یو روایت کې دی چې د دوانه سورتونه ولوستل هغه د پاره د لیلۃ القدر د عبادت برابر ثواب ولیکل شو. ترمذی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی چې بعضو صحابه کرامو یو ځای خیمه ولګوله. دوی ته پته نه وه چې دغه ځای قبر دی. ناګهانه د خیمې لګونکو دغه ځای ودرېدله چې څوک تبارک الذی وایي. نو نبی اکرم سلام ته راغله او حال یې عرض کړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې دا صورت د الله تعالی د عذاب نه منع کوونکی او خلاصې ورکوونکی دی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به تر هغه وخته پورې نه اوده کېدو تر څو چې به یې سورت الف لام میم سجده او سورت تبارک الذی نه ولستلې. خالد بن معدان رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته دا روایت رسیدلی دی چې یو سړی ډیر ګناهګار او سورت سجده به یې لوستله، د دې نه علاوه به یې نور هیڅ نه لوستله. چې مړ شو نو دې سورت خپل وزرې په هغه سړي خورې کړې وې او ویل چې ای ربا دې سړي به زما ډیر تلاوت کولو. د دې صورت شفاعت قبول کړی شو او حکم وشو چې د هرې بدۍ په بدله کې د یو نیکي ورکړی شي. خالد بن معدان رحمت الله دا هم فرمایي چې دا صورت د خپل ویونکي له طرفه به قبر کې جګړه کوي او وایي به چې ای الله کچری زه ستا د کتاب نه یم نو زما شفاعت قبول کړئ. ګنې ما د خپل کتاب نه وران کړئ او د مارغه په شان به جوړ شي او په مړي باندې به خپلې وزرې خورې کړي او د هغه نه به د قبر عذاب لرې کوي. دا ټول مضمون هغه د سورت تبارک الذی په باره کې هم وایي. خالد بن معدان رحمت الله علیه به تر هغې وخته پورې نه اوده کېدو تر څو چې به یې د دوانه سورتونه نه ولستلي. طاووس رحمت الله علیه فرمایي چې دا دوانه سورتونه د ټول قرآن په هره سورت 80 نیکۍ زیاتې لري. د قبر عذاب څه معمولی څیز نه دی. هر چې چاته چې مرګ نه پس د ټول نه اول د قبر سره معامله پیښیږي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ با چې کله قبر سره ودرېدو نو دومره به یې وجړل چې ګیره مبارکه به یې لمده شوه. چا ترې تپوس وکړو چې تاسو د جنت او د دوزخو تذکرې نه هم دومره نه جاړئ څومره چې د قبر نه جاړئ. نو وی فرمایل چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه ما اوریدلی دي چې قبر د آخرت د منزلونه د ټول نه لومبی منزل دی. چا چې د دې د عذاب نه خلاصې بیا موندو نو راتلونکي واقعیات په ورته اسان شي او که د دې نه یې خلاصې بیا نه موندو نو راتلونکي واقعیات پر دې نه هم سخت وي. دغه شان دا مې هم اوریدلی دي چې د قبر نه زیات یریونکي هیڅ یو منظر نشته. یعنی د قبر نه زیاتو یریونکي یعنی وریدونکي هیڅ یو منظر نشته. الله رب العزت دې مونږ او تاسو له په دې حدیث د اوریدلو سره د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. هر ماښام چې دی نو هغه سورت تبارک الذی او سورت الف لام میم سجده دا خامخا تلاوت دې کوئ.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.